نو ځکه چې ما هم پلار په یو کار باندې ووښي نو زه بیا هغه کار نه کوم او دا بار بار هغه کار کوي نو ما هم ترې شرم رالی چې دا ولې داسې کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. یو څو ورځې مخکې د خان بابا او د پهلوان سره ما ویډیو کړی و. ملګرو تنقید هم کړی دی، خو که د خان بابا انټرویو چا کتلی وي نو هغې کې خان بابا نه ما دا تپوس هم کړی دی چې یاره یو ډېر عجیبه میسج روان دی ینګ کول ته، ماشومانو ته، هغې چې دا ماحول ګوري نو هغوی یریږي. په څنګ کې ولاړ زما یو ډېر زیات خوږ ملګری دی، د هغه زوی دی. دا 2-3 ورځو نه راته دغه لګیا دی چې یاره نوید انکل څه چلو شو چې کومه لانجه روانه ده د پهلوان او د زیشان، د خان بابا او د زیشان. نو ما ویل ولې نه چې د دغه وړې وړې خبرې ستاسو سره په کیمره باندې ریکارډ کوم، کیدای شي که د دا خبرې چېرته پهلوان ته ورسېدي نو ډېر به ښه. څنګه بچي؟ خیر دی. ستاسو نوم دی؟ زما ابن امین. ها ابن امینه بچي څه به ویل غواړې؟ زه خو دا ویل غواړم چې دا مردانې پهلوان چې دی دا بار بار ځي، کله خان بابا باندې ځان وایي، کله زیشان باندې ځان وایي. د ده به 17 تربورې مې دا چې د 2 کسانو په منځ کې کېناستو نه ځان ویستو. او دا سوچ دې څنګه راغی چې د 2 کسانو د ناستې نه ځان ویستو؟ دا بس دا خو ډېره د شرم خبره چې دا بار بار ځي، یو پېرې والو خوړل بیا لاړې، بیا یې والو خوړل، بیا زیشان پسې لاړې، هغه نه یې والو خوړل، بیا لاړې، بیا یې والو خوړل. دا خو ډېر د شرم خبره ده. نو بچي ته خو وړوکی ماشوم یې، هغه ستا نه مشر هم دی، نو څنګه دا سوچ راغی چې یاره زه ورته نصیحت وکړم؟ نو ځکه چې ما هم پلار په یو کار باندې ووښي نو زه بیا هغه کار نه کوم او دا بار بار هغه کار کوي نو ما هم ترې شرم رالی چې دا ولې داسې کار کوي. نه نو پهلوان کیدای شي چې هغه څه بل څه مقصد وي، په هغه مقصد باندې ځان وهي، یا کیدای شي چې دغه چې کوم دوی پلانینګ کوي دا سکرپټډ وي، هغې کې داسې څه دغه نه حقیقت نه چې هغه وهل خوري. نو تا څنګه داسې جوړې خبرې ذهن ته راغلې؟ بس دا خو داسې دغه و چې دا بار بار تلو نو ما یا دا پلانینګ دی او یا دا د قصد ځي، داسې دا دونه مالداره به یا یا نو دا څنګه ځي بار بار ته؟ مالداره خو دی د 30 لکو روپو ګاډی خان بابا حجرې ته بوتلی. بس پته نه لګي دا بار بار ځي وال خوري نو ما هم ترې حیا راله چې دا څنګه سړی دی چې بار بار ځي وال خوري او بیا هم نه سمېږي. ته چېرته بابا نه یې والی؟ نو چې ما خو ووښي نو زه بیا هغه کار دوباره نه کوم او دی بیا هم کوي. بیا یې هم کوي؟ او بیا هم کوي. نو ته اوس څه وایې چې پهلوان دی دا چې کوم وهل ټکول هغه خوري هغه دې پرېږدي؟ او چې دا هغه کار پرېږدي دا بیا دا کار نه کوي. ته څه وایې چې لکه دروند خوی شروع؟ او د ده خو بس خپل تره تربوري نو دا ولې د هغوی د کېناستو دغه نه ځان وباسي او دا بار بار ورځي بس بیا پې ځان وایي. ملګرو ماشوم ډېرې ژورې خبرې وکړې چې یاره د 2 کسانو د ناستې نه ځان وباسي. نو بلکل دا خو سوشل میډیا ده، اوس خو څه عجیبه عجیبه هغه دغه خبره هم مشهوره شوې وه، یاره څه عجیبه عجیبه نظامونه راووتل که نه، هغه خبره مشهوره شوې وه. خو که مونږ داسې د موبایل نه لږ مخکې لاړ شو یا په د خپل کلي علاقه په عام چاپېرچل باندې نظر واچو نو چې کله جګړه وشي او څوک وهل وخوري نو هغه ځان ډېر زیات نیمګړی حسابوي، کم حسابوي. په کلي علاقه کې داسې په چوتو سترګو باندې نشي ګرځي، یا که په چوتو سترګو باندې ګرځي نو کلي علاقې خلک ورله پیغور ورکوي مړه پلانکي ځای کې چې دیوال خوړلي و. نو د دې ماشوم د خبرې مقصد دا دی دا په یو عام چاپېرچل کې ژوند کوي او ده به د خپل مشر پلار نه یا به یې داسې د تره تربور نه اورېدلي چې یاره کله جګړه وشي په هغې کې څوک وال وخوري نو دا ښه خبره نه ده. نو دا سوچ کوي چې یاره پهلوان روزانه وهل ټکول خوري، د هغې باوجود هم هغه ځای ته ورځي او بیا د ده خبره چې یاره ما یو پیره 2 د پلار نه وال خوړلي هغه کار زه اوس نه کوم. نو ولې پهلوان بیا ځي او په خان بابا او په دغه نورو کسانو باندې ځان ډبوي د څه دپاره؟ هغه به د هغه ته په خپله باندې پدی چې هغه په کوم سوچ باندې دغه کار کوي. د دې ماشوم دا خبرې ورورسوئ پهلوان ته، کیدای شي که دا خبرې پې اثر وکړي نو ډېر پښیمانه وي درمنې. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت د لوی الله